بسم الله الرحمن الرحیم. دا یو حدیث دی د اذان مبارکي. سعد بن ابو وقاص رضی الله تعالی عنہ فرمایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه قال من قال حين يسمع المؤذن حين يؤذن وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا غفر الله له ذنوبه. چې کله وایي مؤذن اذان کوي، ما د نبی رسول الله نه واورېدل کله چې مؤذن اذان کوي او په دغه وخت کې څوک دا خبرو کې دا جمله وایي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا غفر الله له ذنوبه. الله رب العالمین به د ټول ګناهونه معاف کړي. دا روایت د ترمذی دی او کتاب الصلات کې ذکر کړی دی په باب ما یقول اذا اذن المؤذن من الدعاء. لہذا دا ویل پکار دی.